أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مونږه نوراني قاعده شروع کړې وه د سر نه، حروف تهجي نه. کې مونږ څو حروف ویلي د الف نه واله تر جیمه پورې، الف نه واله تر جیم پورې راځو، ورپسې مزید نور مخکې ځو. نومورې مونږ ویلی جیم، مخکې ځو، جیم پسې دی ح، لاندې د مارۍ خیري کنارې سره نرم اواز رسونه ادا کیږي ح. بیا خ، باره طرف ته د مارۍ اخیری حصه نه سختۍ سره اواز رسلو نه ادا کیږي مونږ سره خ. بیا دی دال، دال به مونږ داسې ادا کوو دال. د مخکینی دوه غاښونو ویښ سره بره طرف ته جبه ولګو عین ادا کیږي دال. بیا دی ذال، به مونږ څنګه ادا کوو ذال. د جبې سر مخکې غاښونه دوه برني، د دې سر سره مونږ د جبې دا سر ولګو، نرم غونته اواز روباسو ذال، دې نه ادا کیږي مونږ سره ذال. بیا دی را، خوله به ډکه کو د اواز نه، په ډکه خوله به ادا کو را. جبه بره تالو من سره پیوسته کو، نو تالو طرف ته به وخیجو اواز او خوله به ډکه کو، نو مونږ سره به ادا شي را. ورپسې دی زه، د کنارې ګس طرف ته غاښونو سره د جبې دا یو طرف لګولو نه ادا کیږي مونږ سره زه. ح چې کومه ده دا به مونږه نرمه ادا کوو ح کې به نرمي وي. ح د پاسه ټکی نشته. ورپسې خ، د خ په ادای کې به کلکوالی وي خ، او د خ د پاسه یو ټکی دی. ورپسې دی دال، د دال د پاسه یو ټکی هم نشته. ذال، د ذال د پاسه یو ټکی دی. را، خوله به ډکه کو د اواز نه را. د را د پاسه ټکی نشته. زه، د زه د پاسه یو ټکی دی.